الحمد لمن لا غاية لعنايته الأزلية ولا نهاية لهدايته العالية، والصلاة والسلام على من أرسل النبي الصفي الأمية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصلى الله على محمد النبي الأمي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیز طلباء کرام، معزز پرنسپل صاحب، اسرا دی سکول څومره سٹاف، اساتذه کرام، د دو ټولو شکریا ادا کوم چې دا یو ایونت مقرر کړل تاسو ته پرا چې هغه د وخت هر سړي ضرورت تا او هغه ته سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم یلشي. سیرت منته وہ پہلا کې مختصر گفتگو کو چې سیرت څه شي ته لکېږي، خو اسرا دا خبره د سره نوٹ کړئ چې هر جمعې پر زبو تو سی نیمه گھنٹا دی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتے بو توستے پرا لیکچر کیجی. آغا لیکچر اغی فائدہ بو داوی چی توستا دے جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اغی زندگی مکمل زندگی چی دو حالاتی چی دی اغا توستا پاتا ہو لگی. ٹولنا پہلا خبرہ چی سیرت دا څه شي ته لیکيږي. موږ یو چې سیرت النبی څه شي ته لیکيږي. نو سیرت النبی تعریف دادا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څومره زندگی دو، چې اغي شپارس د اغي سفر هزار او د اغي سونا جاگنا د اغي کانا پینا د اغي غزوات دی اغی سریه او دی اغی معاملات او دی اغی معیشت چې څومره نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی تیرا کړې دو، څرنګ زندگی تیرا کړې دو دې مشتپاته ولګي دې نو ما واسطه شدا دا سیرت النبی لا. دویمه خبره چې سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د دې مشت ضرورت صدا اغه واجه دادو چې هر مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت دی پورا امت خلقو دی پرا رسول رستولا دا، کا آغا مسلمون دی کا آغا کفرون دی ټول انسانیت تے پرا نبی علیہ السلام اللہ پاک پیغمبر رستولا دا. او دی ہر مسلمون زڑکی نبی علیہ السلام سر مینا محبت تا. او دا خبره توستا پاتا دو چی چا سر مینوی چا سره محبت وی بے اغی حالاتون آغا زون خبری. انسان ادی ابا سره مینوی بے ادی ابا حالاتون دا خبر وی. انسان استوزون سره مینوی بے استوزون دا خبر وی. نو دا غرنگی نبی علیہ السلام سره دی هر مسلمون مینه دو، نو دی وجنا چې هر مسلمون دی نبی علیہ السلام سیرت نه خبر وی. دا سیرت فائدہ دو او ضرورت دا. دریمه خبره چې سیرت النبی منته چې څومره کتابونه لیکل شوي دي دا ډېر زیات دي، خو لیکن د دې آغاز او د دې ابتدا کله شوې ده سیرت النبی باندې کتابونه کوم وخت نه لیکل شوي دي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د دې په دور کې سیرت النبی منته کتاب نه لیکل شوی. حضرت عمر بن عبدالعزیز د دې په دور کې چې کله احادیث لیکن شروع شول، بیا چې صحابه کرام ته تابعین دور کې آغا اغي وخت کې بیا صحابه کرام موجود وو او اغونه چې چا خبره اړیدلې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حواله کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندګۍ بری کې بیا د عمر بن عبدالعزیز وخت کې دا سیرت النبی صلی الله علیه وسلم منته کتابونه ولیکل شول. بیا 11 صدی رسې ټوټل 72 یا 92 کسان داسې و چې هغه سیرت موضوع منته کتابونه ولیکل، خو لیکن 11 صدین بعد بیا دې منته علماو دمره کتابونه ولیکل چې اوس 1 لاکھ نه
زیات کتابونه دا سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم منته لیکل شوی دي. نو دا بنیادی خبره وي. سیرت النبی د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اغي زندگی اغه ترتلنه د پیلا چې موږ لشکي حالات وکسو چې دا عربو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام رغولا و مکه ته څنګه رغولا کوم خاندان نرغولا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلم شریف کی روایت تا حدیث تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اللہ رب العزت د ابراہیم علیہ السلام اولاد کے بنو کنانا خواش کړل او بنو کنانا کې بیا قریش خواش کړل او بنو قریش چې وو هغه کې بیا بنو هاشم خواش کړل او بنو هاشم چې وو هغه کې بیا الله رب العزت زم منتخب کړل. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت برکه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسب برکه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل فرمایي چې د مو نسب د مو نوونسا آدم علیہ الصلوۃ والسلام رسي او د مو والدین نسب ونسا آدم علیہ الصلوۃ والسلام رسي. دا نسب کی څوک داسې بدکردار یا بے حیا کاس نه درغلا. د مو نسب چې څومره دا پوکتا دا صفا ده. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا بچیو یو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل پیدائش چې دا بابل شهر کې شوه بابل شهر کې شوه خو لیکن د وخت چې کوم بادشاہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د توحید درس ارکوال او بت پرستی وغیرہ دای نه منلا او د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل ابجی چې وا ازار دا ازر چې کوم دا وزیر مذهبي امور وا او دیو د بوتون جوړول دی اغي بادشاہ. نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتوي چې تاسو دا بت پرستی ما کوی صرف د الله عبادت وکړئ. نو اغي وخت کې هغه بادشاہ چې وا هغه هغه مخالف شوال خپل کور ولې چې هغه هم مخالف شوال. نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بابل نه اوبسا بابل نه ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام روغلال هجرت وکړل شام ته. شام فلسطین چې اوس څومره ایریادو دا پیلا واوا شام به ته یل کېدل د زوی ته روغلال اغزو کې ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یوزوا اسحاق علیہ السلام وو هغه په شام کې پوتشوال فلسطین کې پوتشوال او چې دی بنی اسرائیل څومره انبیاء ولیدي د اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام څومره اولاد دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام رسي څومره انبیاء ولیدا ټول ته بنی اسرائیل یې لکې او د اسحاق علیہ السلام اولاد کې دا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ستر زوا چې حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ابجی سره روغلال مکه ته هجرت وکړه اغزو کې دا پوت شوال مکه کې دا پوت کېدال. بیا مکه ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وشوال چې تو واپس لوټه. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوړال بیا غزو کې ایوا قبیله رغلا قبیله بنو جرهم اغو سره دا پوت کېدال اغینه به اغزونا قبیله بنو جرهم نا حضرت اسماعیل علیہ السلام ودا وکړه. بیا داسې نسل چلے دال دا اخیری اسماعیل علیہ السلام اولاد کې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخیری پیغمبر رغلال او هغه خاتم النبیین شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رغلال دیتا بنو اسماعیل یہ لکیږي. اسحاق علیہ السلام اولاد تا بنی اسرائیل یہ لکیږي او د اسماعیل علیہ السلام اولاد تا بنو اسماعیل یہ لکیږي او د اسحاق علیہ السلام اولاد چې څومره وا هغه کې موسی علیہ السلام نو ونسا یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام نا چې دا سرتي یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دا سرتي موسی علیہ السلام داوود علیہ السلام عیسی علیہ السلام رس اخیری پیغمبرون رغلال. خو لیکن د اسماعیل علیہ السلام بنو اسماعیل کې صرف یو پیغمبر روغلال هغه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روغلال. دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسب برکه موتوستوي چې حدیث کې خپل ارتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې امو نسب چې دا ډیر بهترین دا او ډیر قیمتي دا او ډیر عمده دا او داسې نسب دی چا سره شتانه کوم نسب چې الله پاک متر کړه دا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسب خو چې موږ څو دیبو خبر استر شي خو لیکن هاشم نبی شروع کو. ابراہیم علیہ الصلوۃ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح ابا چې کوم وا اغي هاشم نو ماوا مجایو کنا محمد بن عبد الله بن
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن فهر بن غالب بن کنانه بن مدرکه بن خزیمه الى آخره. داسې موږ پسې څو خو لیکن هاشم نه به نسب شروع کو. هاشم دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکه ابا و، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکه ابا و. او هاشم معنا د خپل نوم چې وا دا عمر و، او دا هاشم چې وا دا ډیر شوشتا و، شوشتا ځانکا و او ډیر تکړه و، ډیر عقلمند و، ډیر بهادر و. هاشم دې ته ځکه یې لکېږي چې دا ډیر سخي و. هاشم یې لکېږي چې کوم خلک روټۍ چې دو دا چورا چورا کی. په عربو کې که حدسلی روغلله نو چې څومره حجیون ارتلل او څومره مسافر ارتلل عربو ته بیا دی څه وکړل، دی هغو دپاره لوړل دا شام ته لوړل. اغزونه وچه مړی روړلې، وچه مړی وخوستله، په بوریو بوریو وشونه یې ډاک کړل، روی وړله. بیا چې کله حجیون روغلل که اکسلي وه بیا دی هغې دپاره وشون الول کړل او وړه مړی ته جوړه کړله، چورا چورا مړی کړه. چې چورا مړی چې چورا چورا کې هغې ته هاشم ویله کېږي. هاشم معنا دا ده. نو هغه وړه مړی ته تیور کړله، سري دې ته تیور کړل د اوسونو غوښو کې چې مزدلفه کې کوم کسان وو، یا مینا کې کوم کسان وو، یا عرفات کې کوم کسان وو، یا حجیون به چرتلل یا به مسافر به چرتلل. دا ټول چې وو دا ټولو ته دا مړی دعوت وکړل. دې وجې نه دې ته هاشم ویله کېږي. خو دا ډېر بهادر و او ډېر سخي و، انتهایي سخي و.